جی ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو نن یو داسې موضوع باندې زه خبرې کول غواړم چې ډېره اهمه موضوع ده او ما په خیال هغه بیماري چې کومه ده هغه زمونږ افغانانو وروڼو کې ډېره زیاته ده. هغه دا دی چې نسلي تعصب ساتل. او دا نسلي تعصب زه اکثر چې د افغان کومه سوشل میډیا ده دا فالو کوم یا دا ګورم او داسې به نور خلک هم ته دا احساس کېږي په هغې کې زمونږ اکثر افغانان وروڼه ډېر باسواده ایجوکیټډ تعلیم یافته پوهه چې دي هغوی چې د دې نورو قومونو باره کې کوم الفاظ استعمالي کومه ژبه استعمالي نو هغه داسې نه ښکاري چې یاره دا د تهذیب په دایره کې یا دې وخت کې چې انساني اقدار دي د هغې په دایره کې نه ښکاري. لکه موږ وګورو لمبې خو پنجاب باره کې چې خبره کېږي نو ډېر بیلو د بیل خلک څوک په سپین خوراک کوي، څوک په تور خوراک کوي، څوک په غوښه خوري، څوک په وریجې خوري، څوک په میوه خوري، څوک په نشي خوړلي. دا په هغې باندې د هغوی تعصبانه الفاظ استعمالول یا د چا رنګ به توري، د چا به سپینې، د چا به زیړي. په دنیا کې چې کوم د 500 قسمه انسانان دي نو په نسل یا د دغې بنیاد باندې چې رګ د چا تور دی څوک سپین دی په دې باندې خبرې کول دا ډېرې زیاتې بدې لګي. بیا د ایرانیانو باره کې لکه دې ټول دا یو تعصب بحث باندې چې کوم دي دا څیزونه ښه نه وي خاص کر د انساني معاشرې دپاره. خو بیا ما کتل چې دا یوازې هغوی د پنجابیانو دپاره یا د ایرانیانو تاجکیانو دپاره نه بلکې دننه افغانستان کې هم په دې بنیاد باندې نن سبا چې کوم دا خاص کر د کرکټ حوالې سره څو کسانو د طرفه دغه راغلی چې افغانستان کې د ښځو کوم حقوق غصب کېږي نو په کار نه دی چې بعضې هیوادونه د افغان کرکټ ټیم سره میچونه وکړي. اوس دا یو رایه وه ښه وه بده وه دغه یو جدا خبره ده. کیدای شي ښه نه وه کیدای شي ښه وه د چا په نظر کې. د هغې نه پس چې کوم بحث شروع شو نو هغه د پښتون او د نان پښتون بحث شروع شو. هغه دونه لرې پورې لاړه چې ما ډېر ښه افغان ملګري ولیدل چې هغوی بیا د نورو قومونو ته د اقلیت نوم ورکړو. حالانکې په یو ملک کې چې کوم شهریان اوسي نو په هغې کې په مذهب بیس باندې اقلیت او اکثریت کیدای شي خو په نور په دې نه علاوه چې کوم دی ته دا چاته نشي ویلی یعنې په پاکستان کې څوک دا نشي ویلی چې پنجابیان اکثریت دی او دا نور اقلیتونه دي. ټیک ده عددي لحاظ سره لکه پاکستان کې چې سینسس کېږي نو د ژبو په بنیاد باندې چې کومه ژبه څونه ویلي کېږي صرف هغه ایولیویټ کېږي. افغانستان کې کوم وګورو نو بیا تاجک او ازبک او هزاره او د پښتون او بیا خاص کر په دې کې زه ګورم ټیک ته نور قومونه به هم کوي خو پښتنو چې کوم الفاظ دي نو هغه نه ښکاري داسې ګري چې هغه د تهذیب او د تمدن او هغه د سړي چې یو تاریخي پس منظر لري هغه شانتې نه ښکاري، هغه معاشرتي دغه نه ښکاري. او د دې نقصان هم الټیمیټلی افغانستان ته دی. لکه پاکستان کې چې دا کوم هېڅوک هم د دوی د الفاظ نه خوښوي. ډېر کم خلک په داسې چې هغوی به وایي چې او یاره پنجابي داسې او سندي داسې یا تور دی یا سپین دی یا زیړ دی یا روټۍ خوري، روجې خوري، سیو خوري، مالټه خوري وغیره. دا غوډو سره څه خبرې دي. دغه شان په افغانستان کې زه افغان نه یم بیا یو پوره یو کمپین شروع شوم د دې وجې نه چېرې د ننني کوم د دوی یو بل سره دا تعصب دی هغه بیا په سوشل میډیا باندې راځي. بیا هغه دوی چې کوم دی دغه دونه لرې پورې لاړ شي چې د هغوی مشران تاریخي سماجي مشران مذهبي مشران بیا هغوی دلته کې چې کوم دی د پښتنو تاریخي مذهبي او سیاسي مشران چې کوم دی د هغوی پسې خبرې کوي. افغانستان له هر چا نقصان ورکړی دی، که پاکستان ورکړي، ایران ورکړي، امریکې ورکړي، خو خپله افغانانو کې هم پښتنو هم ورکړي، تاجکو به هم ورکړي، ازبکو به هم ورکړي، هزارو به هم ورکړي. دا ټول مشترکه یو دغه دی. خو د نسل په بنیاد باندې داسې قسمه خبرې کول دا لکه نسل پرستانه دغه کول چې کوم دی دا دلته سړی هغه چې کوم دی لکه دا ښه نشي ګڼلی. او دا موږ ګورو افغان میډیا کې دا شی خاص کر سوشل میډیا کې دا شی ډېر زیات دی چېرې نورو قومونو ته یا د رنګ په بنیاد باندې یا د ژبې په بنیاد باندې د خوراک په بنیاد باندې د قد په بنیاد باندې چې دا دنګ دی، دا چیت دی، دا تور دی، دا سپین دی، دا زیړ دی، دې بنیاد باندې چا باندې بد ویله یا څوک سپک ګڼله دا انساني اقدارو کې نه راځي. که موږ وګورو قوم په څه پېژندلی شي، قوم په دې پېژندلی شوي چې د دنیا د کنټریبیوشن څه دي. دا ایز ا قوم چې کوم دی د ایجادات څه دي په ساینس او په ټیکنالوژي کې د په سیاست کې په دې څیزونو کې د څه کنټریبیوشن دي. که نن څوک جاپانیان پېژني جاپانیان څوک په دې نه پېژني چې یا تور دي یا سپین دي یا زیړ دي، سترګې غټې دي سترګې وړې دي، بلکې هغوی دنیا ته څه کنټریبیوټ کړي. چاینیز به د افغانانو نه ښایسته نه یا د پاکستانیانو نه به ښایسته نه د یوروپین نه به ښایسته نه. خو نن چین چې کوم دی په دې بنیاد باندې په دنیا
رول نه کوي چې یاره ګینې هغوی یا تور دي سپین دي زیړ دي چیت دي دنګ دي څه خوري مایې خوري سپې خوري خر خوري غویې خوري څه خوري دې بنیاد باندې نه. نو زه دا ګڼم چې یاره ما په خیال کېدای شي په دې ویډیو باندې ډېر زموږ افغانان نه خفه شي پې، خو دا یو حقیقت دی چې خپله باندې پښتون له سړي داسې بد ښکاري چې یاره د پښتنو دا ژبه یا د پښتنو دا الفاظ د نورو قومونو دپاره چې دي دا ډېر هغه ډیروګیټري لکه کنسل غونته کېږي. بیا کنسل یې کول ارګومنټس که تا سره یې هغه ورکړه، یو سړي خبره وکړه ښه یې وکړه بده یې وکړه، د هغې په جواب کې به ته خپل جواب ورکړه. نو موږ ګورو زموږ اکثر افغانانو که کنزل دي کنزل هم ډېر کوي، که بل قوم باره کې سپکه خبره ده هم ډېرې زیاتې کوي. نو زما په خیال دا د افغانستان د فایدې دپاره نه دی، دا د افغانستان د ولس د ملت د فایدې دپاره نه دی، نه دا د دې خطې د فایدې دپاره دی. خلک په افغانان په څه پېژني؟ په دې چې کنزل کوي، په دې باندې چې نورو قومونو ته سپک ګوري. نو بیا به سړی تپوس کوي چې یاره ستا څه کنټریبیوشن دی، ته خو هم راته لږ خپل څه ووایه.